د جهانگیر ترین رور علمگیر ترین اخر ولې وکړه وجه مخې ته راغله. بل طرف د ملګرو جناب پرویز خټک صاحب ویلې کېږي دا چې د هغه دوادار انټري کېدو والا ده. استحکام پاکستان پارټۍ د پی ډي ایم سره چې کوم اختلافات دي نو هغه کولاو مخې ته راغله. ازو ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دي نو هغه در سره شریک کوم. خدا امید ستاسو نه ساتم چې ویډیو د ټولو ملګرو سره لازمي شیر کړئ ځکه چې پیج باندې ډېر غټ اثر پرې وځي چې کله ستاسو مینه کمیږي. اولنی چې کوم اهم ترین خبر دی ملګرو د دې سیټ کې تاسو ته ښکاري وزیر اعظم شهباز شریف صاحب څه وایي چې یو وخت به داسې راشي چیرې موږ به خلکو له قرض ورکو، موږ به له چا نه قرض نه اخلو. څنګه چې تاسو د آی ایم اف حالات وکتل ملګرو 3 ارب چې کوم ډالر دي نو هغه میلاو شو خو د هغې دپاره څومره منتونه موجوده حکومت وکړل. نو الله دې وکړي ځکه چې ته کله نه دا چې کوم موجوده حکومت دی یا د پی ډي ایم کوم کسان دي نو دا چې د کله نه په پاکستان باندې مسلط شوي دي نو د هغې پورې خو موږ ونه لیدل چېرې موږ پاکستان نورو ملکونو له قرضه ورکړه. خو شهباز شریف چې کومه خبره وکړه نو الله دې وکړي چې د ده په دې خبره باندې په رښتو امین ویلي او په دې ملک پاکستان باندې داسې حالات هم راشي چې موږ نورو ملکونو له قرضې ورکو. توشاخانه فوجداري چې کوم کیس دی ملګرو نو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري عمران خان صاحب هغه چې کومه فیصله ده نو هغه په سپریم کورټ کې چیلنج کړه چې د ګلګت بلتستان چې کوم الیکشن شوی دی نو د هغې نه خو به تاسو ټول خبر یې ځکه چې په هغې کې 22 دي که 23 یا 24 دغه شانتې سیټونه دي چې هغه تحریک انصاف ګټلي دي. ټوټل 34 دي که 37 سیټونه نو په هغې کې 22 تحریک انصاف ګټلي دي چې پاور هم د پی ډي ایم سره دی، هر څه د پی ډي ایم سره دي او کوم حالات دي د پی ټي آی په پارټۍ باندې خو د هغې باوجود هم د ګلګت بلتستان چې کوم الیکشن دی نو هغه چا وګټو ملګرو هغه د تحریک انصاف پارټۍ وګټو. وزیر اعلی چې کوم منتخب کیږي نو دا ویل کېږي چې په 17 سیټونو باندې دغه وزیر اعلی منتخب کیږي خو په هغې کې څه مسله راغله هغه مسله څه ده د هغې مسلې نه به تاسو خبر یې زه به تاسو له یو وړوکې غوندې مثال درکړم چې کوم د کراچۍ الیکشن چې په هغې کې واضحه برتري د چا وه د جماعت اسلامي وه خو چې کله وخت راغی نو څه کسان ونیولی شو کسان اخوا شو څه دیخوا شو او واضحه برتري چا حاصله کړه پیپل پارټۍ والا چې د هغوی پته هم نه لګېده چېرې دا چې کوم د کراچۍ میر سیټ دی نو دا به څوک وګټي دا به پیپل پارټۍ والا وګټي. نو دغه شان چې کوم سیسټم دی نو دا په ګلګت بلتستان کې هم روان دی. نو څلور هغه کسان یادېږي چې دوی په تحریک انصاف کې یو خپل ګروپ دی هغوی مخې ته راغله او دا خبره کوي چېرې وزیر اعلی چې کوم جوړېږي نو په هغې کې به زموږ د څلورو کسانو چې کوم ګروپ دی نو په هغې کې به زموږ ډېر اهم کردار وي. اهم کردار به څه وي ملګرو بس یاد ځان سره ساتئ چې اوس به څه کسان واغستلی شي څه به اخوا شي څه به دیخوا شي نو 22 چې کومه سیټونه تحریک انصاف ګټلي دي نو په هغې باندې به برتري چاته حاصله شي پیپل پارټۍ غالبا چې 4 سیټونه ګټلي دي نو اوس به هغه چې کوم 4 سیټونه یا 6 سیټونه چا ګټلي دي نو واضحه برتري به هم د هغوی وي. خو بیا هم تحریک انصاف چې کومه پارټي ده نو عوامو دا اوهو ده چې چېرته کې که پاور وي که ارض وي خو دلته کې د تحریک انصاف سره چې کومه مینه ده نو هغه د خلکو برقرار ده. د دې دومره هر څه باوجود هم په تحریک انصاف باندې ګټل دا د پی ډي ایم دپاره یو ډېره غټه څپېړه ده خو که هغه پې پوهېږي. عمران خان طرف ته اشاره ورکړې ده ځکه چې عمران خان نوم خو دوی اخیستی نه شي په عمران خان په نوم باندې خو پابندي ده نو وایي چېرې د نورو خلکو سیاسي چې کوم کیریر دی د هغې ختمېدو سوچ باندې د چې کوم خپل سیاسي کیریر دی نو هغه د خاورو نه لاندې کو نو سیاسي چې کوم کیریر دی نو پی ډي ایم والا خو به زه دغه یو مثال ورکړم چې عمران خان یا څه او یا نه خو تاسو چې ته څه جوړ کو نو هغه ټولې دنیا ته پته ولګېد او ټولې دنیا ومنو. په تېره ویډیو کې مې در سره د علیم خان هغه خبرونه شریک کړي وو چې علیم خان د پی ډي ایم حوالې سره څه ویلي دي. فیاض چوهان څه وایي ملګرو موجوده حکومت یادوي حکمران یادوي چېرې د دوی ټوله توجه په څه باندې ده خپل کیسونو په ختمېدو باندې ده. دا هغه فیاض الچوهان دی فواد چودھری دی چې دا د استحکام پاکستان پارټۍ سره موجود دي او اتاتاړل د دې په باره کې دوی څه ویلي وو. اتاتاړه دا خبره کوله چېرې کوم د غدارۍ لیبل دی نو هغه ختم شو د څه سره چې کله دوی د عمران خان پارټي پرېښوده خو د دوی خو دا سوچ نه و چې بیا به دوی واپس په موږ باندې لګیا کېږي. نو حکمران اتحاد وایي چې کومه توجه ده نو هغه په خپل کیسونو ده په عوامو باندې نشته. هغه چې کوم اتحاد دی دغه خو هسې مات شوی دی خو اوس به دوی واضحه تاسو ته مخامخ ښکاري چې په یو بل باندې کوم قسم تنقید کوي. راځو ملګرو د پرویز خټک طرف ته پرویز خټک صاحب ویلې کېږي دا چې پر روانه هفته کې به
هغه دوادار کانفرنس کوي. دا هغه پرویز خټک دی چې د حوالې سره دا خبر هم راتلو چې پرویز خټک به خپل نوې پارټي جوړي. 50 کسان هغه د چا سره ورسره دي؟ د پرویز خټک سره. خو اوس چې کوم بیان مخې ته راغلی نو ویل کېږي دا چې پر روانه هفته کې به هغه کانفرنس کوي او د پیپل پارټۍ یا د نون لیگ د دواړو پارټیانو کې چې د کم سره ملګری کېږي نو هغه به دغه الفاظ مخې ته راوړي. خو پرویز خټک که د هر چا سره ملګری شي نو زه هم هغه ته به اوس پته لګېدلي چېرې ما خپل عزت د خاورو سره خاورې کو. بل طرف د لطیف کوسا ملګرو هغه چې کوم بیان مخې ته راوړی دی نو هغه وایي چېرې زه اوسه پورې د پیپل پارټۍ حصه یم او زه لا تر اوسه پورې چا د پیپل پارټۍ نه نه یم ویستی. بل طرف دی چېرې زه بطور پاکستانی وکیل زه به کوشش کوم چې د حق سره ودرېږم چې کوم په ناحقه یې د هغه سره نه او بالکل د یو ښه وکیل دا نښې دي چې کوم طرف ته انصاف وي نو په کار هغه له دا دی چې د ده سره کم پاور دی چې د انصاف طرف ته استعمال کړي د بې انصافۍ طرف ته نه. نو دغه د لطیف کوزه چې کوم بیان و هغه دی. بل طرف د ملګرو د جهانګیر ترین چې کوم ورور دی نو د هغه حوالې سره دا راځي چېرې هغه یو لیټر جاري کړی دی د خپل مرګ نه مخکې چېرې ما ته کوم تکلیف و په ما باندې کومه بیماري وه نو د هغې نه زه ډېر زیات پازاب وم او د دې وجې ما جهانګیر ترین رور ملګرو عالمگیر ترین چې کوم دی نو دا د ملتان سلطان د پی ایس ایل چې کوم ټیم دی نو د هغې مالک هم و. د دې حوالې سره د پېښور زلمي چې کوم آنر دی نو هغه هم بیان ورکړی دی جاوید افریدي هغه وایي چېرې په پی ایس ایل کې د عالمگیر ترین سره کوم وخت تیر شو نو هغه ډېر زیات بهترین و ډېر یو بهترین انسان و. بل طرف د ملګرو د عالمگیر ترین حوالې سره دا هم راځي چېرې د لا تر اوسه پورې واده نه و کړی منګني یې کړې وه کوېدنې کړې وه خو لا وادې تر اوسه پورې نه و کړی. دا هم ملګرو د سوچ خبره ده چې یاره پیسه شهرت او ارز کله چې په تا باندې یو تکلیف راشي د الله جل شانه له طرفه نو دا موږ ته پکې یو واضح مثال پروت دی چې یاره نه خو تا پیسه بچ کولی شي نه د شهرت بچ کولی شي د الله جل شانه له طرفه چې کومه فیصله راشي نو تاسو کتلی شئ ملګرو چې جهانګیر ترین رور عالمگیر ترین دومره پازابو د دغه خپلې بیمارۍ نه چېرې هغه دا وویله چې د دې بیمارۍ د لاسه ما خو یعنی پیسو هغه نشو بچ کولی خپل شهرت هغه نشو بچ کولی او دومره پازاب کو چې هغه باندې مجبوره کو. دغه ملګرو د نن ورځې چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه مې ستاسو سره شریک کړه. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته. اخره کې یو واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی وي آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی. الله په امان.